دا ورته اوس تعبیر بیاني. یوسف علیه السلام نه مخکې سوال شوی دی او د خوب تعبیر ته طلب شوی دی. دوه کسانو خوب لیدلی، یو دا خوب لیدلی چې زه انګور نه چوړوم، د هغې نه شراب وباسم، او دویم کس دا خوب لیدلی چې زما د سر د پاسه د ډوډو شکور پروت دی او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تختی. یوسف علیه السلام ورله مخې ته دعوت ورکو او بیا الله طرف ته متوجه کو، توحید دعوت یې ورته ورکو. بیا د خپل ځان په باره کې ورته خبرې وکړلې چې زه پلار په نیکه باندې موږ پیغمبران را روان یو، خپل نسب، دا ټولې خبرې وشولې. اوس دلته کې وروسته ورته د خوب تعبیر بیاني. یو لی تعبیر ورکو چې په تاسو دواړو کې به یو کس دسي چې هغه به رها کېږي او بیا به د بادشاه ساقي دوباره جوړېږي او بادشاه له به شراب ورکوي. دی په سولی باندې ځوړند دي. دویم کس خو دا دغه ورته ونه کو وینه ښودله چې ته به پانسي کېږي او ته به بري کېږي، داسې ورته ونه وي. خو په تاسو دواړو کې به یو کس دا رها کېږي، بادشاه له به شراب ورکوي، او دویم به په سولی کېږي او بیا به دې ډېر وخت په سولی باندې مارغان به راځي، د سر نه به غوښې تختی. دقه شانې فیصله وشوله. یو آزاد شو او دا یو په سولی باندې شو، پانسي شو، او بیا مارغان راتلل تر ډېر وخته پورې ځوړند و، د هغه د سر نه به یې غوښې تختولې. دا کار فیصله شو. یوسف علیه السلام ته خو پته وه، خو صرف دې ته یې دا وضاحت ونه کړو چې ته به بري کېږي او ته به په سولی کېږي. ورته وی یو به دې په سولی کېږي، یو به بري کېږي. دپاره دی چې دا کم کس په سولی کېږي دی بیا خفه کېږي، چې دا وضاحت ورته کړو بیا به خفه کېدو، غم به ورسره. نو دا وضاحت ورته یوسف علیه السلام ونه کړو، خو صرف دوره یې ورته وویل چې په تاسو دواړو کې به یو پانسي شي، یو به در کې رها شي، او هغه بیا د بادشاه نوکر شي، د بادشاه ساقي به شي، شراب به. خو یوسف علیه السلام ته خو معلوم چې دا کم کس به بري کېږي. نو هغه کس ته یوسف علیه السلام وفرمیل، ورته وی ته چې کله بري شي غلی ورته ووایي، پټو د دې بل نه پټ ورته ووایي چې ته کله بري شي او بادشاه سره میلاو شي، نو بادشاه ته به زما خال ووایي چې په دې جیل کې یو کس دی، یوسف نوم دی علیه السلام، او هغه بې ګناه په جیل کې دی. نو چې ته کله بادشاه ته دا خبره وکړې، نو بادشاه ما د دې جیل نه رها کړي. نو دا خبره یې دې کس ته وکړل. خپل بادشاه ته به زما ذکر وکړي چې داسې یو کس دی، هغه په جیل کې پروت دی، دا په څه ګناه باندې پروت دی په جیل کې. دا خبره د شیطان یېره کړل. علما فرمایي چې دا دې ولې شیطان یېره کړله؟ وي ځکه دلته د یوسف علیه السلام د مخلوق نه مدد وغوښتو، یعنی الله طرف ته توجه ونه کړله. نو داسې ګناه نه دی، خو د نیکانو خلکو نیکۍ، د نیکانو خلکو نیکۍ دا د ګناهونو نیکۍ د بدانو خلکو د ګناه برابر وي. نو معمولي غونډه کې چې الله نه توجه کټ شي، نو الله تعالی ورله تنبیه ورکوي چې ګوره داسې مه کوه. حالانکې دا ګناه نه کوي، سړی د یو کس نه مدد وغواړي چې ته زما سره مدد وکړه، نو داسې ګناهونه دی، خو ناخوښه خبره ده. دې وجې نه الله جل شانه ورله زورونه ورکړله. نو دا خبره تی شیطان یې راکړله. ولې چې دلته کې الله طرف نه الله ته توجه ونه کړله، بلکې یوسف علیه السلام بادشاه ته ووایه چې دا کس بې ګناه په جیل کې پروت دی، نو بادشاه ما رها کړي. نو الله طرف ته سوال ونه کړو، الله نه ونه غوښتل، په دې وله الله تعالی زورونه ورکړله او د دغې کس نه دا خبره یېره شوله، او 7 کالو پورې یوسف علیه السلام نور په جیل کې پاتې شو. وضعه دا علما وایي چې د 3 کالو نه راواخلې تر 9 کالو پورې مودې ته ویلی شي. بضعه په عربی ژبه کې د 3 کالو نه راواخلې تر 9 کالو پورې. نو مفسرین وایي چې یوسف علیه السلام په جیل کې نور وکاله تیر کړو. دا کس لړو او یوسف علیه السلام په جیل کې پاتې شو. نو ده خو دې کس ته ویلو چې خپل بادشاه ته به زما ذکر وکړي چې یوسف علیه السلام بې ګناه په جیل کې پروت دی. نو د ده نه الله تعالی دا خبره یېره کړله. چې دا خبره ته یېره شوه، نو 7 کاله پس ورته دا خبر رایاده شول. 7 کاله تیر شو، 7 کاله پس بادشاه خوب ولیدو. خوب یې داسې ولید چې 7 غواګانې دي سربې، 7 غواګانې ټپې راشي، دا سربې غواګانې وخوري، او 7 وږي دي شنه خاټه ښه مزېدار، او نور 7 وږي دي وچ کړس. نو دا وچ کړس وږي راشي د دې شنو وږو نه تو شي، نو دا شنه وږي ورسره وچ شي. نو بادشاه دا خوب ولیدو چې 7 غواګانې سربې دي، 7 غواګانې ټپې دي، دا ټپې غواګانې راشي دا سربې غواګانې وخوري. 7 وږي شنه دي په پټي کې ښه مزېدار، او 7 وږي دا وچ دي، دا وچ وږي راشي د دې شنو وږو نه تو شي، نو دا شنه وږي هم وچ کړي. دا خوب یې ولیدو.
نو کوم چې معبرین او تعبیر ویستونکي خلک وغیره وغوښتو هغوی ته د خپل خوب بیان چې یاره ما داسې خوب لیدلی دی د دې خوب تعبیر پکار دی نو هغوی په دې تعبیر باندې پوه نه شو نو ده ته یې ویل چې د ستا د تعبیر داسې پریشانه خوب دی هسې خوب دی لیدلی تعبیر والا خوب دی نه دی لیدلی دکلته د ساقي ولاړو ده ته پته ولګېدله ده ته د یوسف علیه السلام خبر را یاده شول چې ما ته خو یوسف علیه السلام ویلي چې بادشاه له لړ شي نو بادشاه ته به زما ذکر وکړي اوس خو بادشاه خوب لیدلی دی ټول معبرین یې راوغوښتل تعبیر ایستونکي خلک هغوی رالل او د بادشاه په دې خوب باندې ناکامه شو د دې تعبیر یې راونویست بلکې لنډه خبره یې بادشاه ته وکړله چې بادشاه ستا دا خوب معنیدار خوب نه دی بېمعنه خوب دی لیدلی دی هسې په زول خوب دی لیدلی دی څه معنا او څه تعبیر نشته نو دې ساقي ته خبر را یاده شوله دا ساقي دې بادشاه ته چې بادشاه سلامت د دې خوب تعبیر به درله زه راوړمه خو په جیل کې یو کس دی هغه تعبیرونه وباسي نو داسې کار وکړه چې ما د جیل دې کس له ولیږه چې زه د هغه نه د دې خوب د تعبیر پوښتنه وکړم هغه به راته تعبیر وښي زه به راشم تا ته به یې وښیم تا ته به یې ووایم نو بادشاه اجازت ورکړو کسان یې ورسره کړه دی لاړو یوسف علیه السلام 2 کاله اوس په دې کې تېر شوي یوسف علیه السلام ته هم دقه خوب بیان چې بادشاه داسې خوب لیدلی دی چې و غواګانې سربي دي و غواګانې ټپي دي دا ټپې غواګانې راشي سربې غواګانې وخوري و شنه وږي دي وچ وږي دي په پټي کې ولاړ دي دا وچ وږي راشي د دې شنو نه تو شي دا شم د ځان سره وچ د دې څه تعبیر دی یوسف علیه السلام ورله تعبیر وکړو ورته یې ویې داسې کار دی چې دا سربې غواګانې چې دي نو دا به ستاسو په دې ملک کې په دې مصر کې به 2 کاله بارانونه ښایسته بارانونه به کېږي او د خلکو به ښه ښکلې فصل کېږي ډېر پیداوار به د خلکو کېږي د 2 کالو پسې به وروستو بیا 2 کاله قات راځي دا به قات سالي په دې کې فصل نه کېږي بارانونه به نه فصل به نه کېږي نو تاسو به داسې وکئ نو یوازې دا خو د خوب تعبیر شو چې 2 کاله د سربې غواګانې دي 2 کاله به چې کوم دی ښه بارانونه کېږي فصلونه به کېږي نو بیا دا 2 کاله به قات سالي نو دا قات سالي کې په دې 2 کالو کې چې تاسو کومه ذخیره جمع کړې ده نو په دې قات سالي په دې کالونو کې به دا 2 کاله د قات سالي دا چې دي په دې کې به تاسو ذخیره څیزونه چې کوم دی خورئ نور به کېږي نه دقه به خورئ دا د خوب تعبیر دی خو د هغې سره سره ورته یو حکیمانه انداز کې طریقه هم وښودله ورته ویل چې بادشاه ته دې ووایه چې دا 2 کاله خو به ښکلې بارانونه کېږي یو په ډبل باندې به فصل کېږي نو تاسو به داسې کوئ چې دا 2 کالو دا خوراک نه د ضرورت خوراک پتې کوئ نور به ذخیره کوئ خو داسې به یې ذخیره کوئ چې د وږي نه به دانه نه وباسئ ځکه چې په وږي نه دانه ووځي هغې له بیا میږي هم راځي چینجې پکې هم کېږي او کومه دانه چې په وږي کې پاتې شي نو په وږي کې دې پسې میږي هم نه راځي او چینجې پکې هم نه کېږي نو داسې کار به وکئ چې د ضرورت پتې غوبل کوئ هغه به خورئ او چې کوم د ضرورت نه سیوا دي نو هغه په وږي کې دننه ساتئ ځان سره به یې ذخیره کوئ نو 2 کاله به تاسو ذخیره وکئ نو 2 کاله پس چې کله دا 2 کاله قات سالي راشي نو د قات سالۍ په دې کالونو کې به دغه وږي رالی دغه به ټکوئ او د دې نه به خپل ضرورت پوره کوئ خوراک پکوئ نو 2 کاله به دا ستاسو خوراک وشي نو 2 کاله پس به ستاسو هر څه ختم شي صرف دومره به پاتې شي صرف ستاسو د تخم کار وکړي نو 2 کاله پس 2 کاله به چې کوم دی ښکلي ساربه کالونه وي د غلې به ډېرې کېږي دا 2 کاله بیا نه کېږي نو چې نه کېږي نو په دې 2 کالو کې د قات سالۍ کې به تاسو هغه ذخیره شده څیزونه چې کوم دی خورئ د هغې نه پس په دا 1 کال اخرې 7 دونې 14 دا 2 کاله خو به دغه شو دا 15 کال چې بیا راځي دا به ډېر زیاته فراخی کالي تخم به وکرئ او قسم قسم میوې به کېږي او د هغې نه بیا ځان نه رسته جوړوئ دا ټولې خبرې ورته وکړلې نو بیا یوسف علیه السلام له چې کوم دا ساقي تللی و ده ته دا خوب بیان کو دی بیا راغی او بیا یوسف علیه السلام دغه ساقي چې و د بادشاه ده بادشاه ته خوب بیان کو بیا بادشاه یوسف علیه السلام راوغوښتو آزاد یې کو او بیا وروستو نوره واقعات چې کوم دی بیا سبا بیانېږي انشاءالله